د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي د وی آی پی پروتوکول سره د ضلع کوزدیر دوره کړې ده. وزیر اعلی د دورې په موقع د کوټو هایډرو پراجیکټ افتتاح کړې ده، د کوم نه چې به 40 میګاواټه بجلی پیدا کولی کیږي. कि 25 मई से हम तैयार बैठे हैं. हमारी तमाम चीजें जो हैं, बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, वो तमाम चीजें हम मुहैया कर चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए. लेकिन बदकिस्मती से मई से लेकर अभी जो है नवंबर का महीना स्टार्ट है, हमें एनओसी नहीं मिल रही. इन्होंने मैकेनिज्म इतना सख्त बनाया हुआ है, चाहे किसी भी वजह से हो, कि हमें एनओसी नहीं मिल रही. और हमारे जो चाइनीज यहां पर इंजीनियर्स हैं वो नहीं आ सकते, और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एज इट इज पड़े हुए हैं, और वो मुकम्मल होते हुए भी जो है सुस्तगी का शिकार हैं. یاد دی وی چې دغه منصوبې څو ځل مخکې هم د مختلفو وزیرانو په لاسو افتتاح شوې ده. دغه یوه لویه منصوبه ده، خو په ضلع دیر کې چې د تحریک انصاف حکومت کمې ترقیاتي منصوبې شروع کړي دي، په هغې کې دیر میډیکل کالج، کوټو هایډرو پراجیکټ، تیمرګره بیوټیفیکیشن پراجیکټ، د کوم په مد کې چې د اربونو پنډونه خو راوتلي دي، ولې دغه منصوبې تر اوسه مکمل نشوې. د تیمرګره بیوټیفیکیشن پراجیکټ په مد کې ډېر قیمتي او کمرشل ځمکې شړې شوي دي. د تیمرګرې ښار وران ویجاړ شوی دی، خو دغه منصوبه نیمګړې پاتې ده او څه کار پکې مخکې هم په نظر نه راځي. د وزیر اعلی د راتلو په موقع یوه لویه جلسه په ریسټ هاوس ګراوند تیمرګره کې وشوه، چې د زنده‌باد مرده‌باد نارې خو پکې ډېرې ووهلی شوې، ولې د دیر دپاره د یو ترقیاتي کار اعلان هم ونه کړی شو. لیکن الحمدللہ دیر نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا، اور دیر کا پلان کا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ. دلته کې اصلي خبر دا و چې ما ورسره کله نږدې ناست وم، ما ورسره دغه ډسکس کړه. نو هغه راټوله خبره وکړه چې دا ټول به لاړ شو او په دې باندې به یو میټینګ را روان هفته کې واخلو، او په هغه میټینګ کې به تاسو ټول سټیک هولډر ټول ناست دی چې کوم کوم کارونه کېدی شي که زه دلته اعلان نه وکړم او صاحب هغه کار عملي طور ونشي، نو په هغې باندې به زمونږ د پارټۍ د ټولو بدنامي. نو په دې باندې مونږ مشوره وکړه چې یاره تاسو ټیک خبره کوئ، انشاءالله را روان هفته کې به زمونږ میټینګ وي، په دې کې به مونږ ټول هلته شریک یو، او په دې کې به زمونږ د ډیویژن په سطح باندې یا د کوټو هایډرو پاور نه علاوه زمونږ چې کوم نور دغه دي هایډرو پاور دي، شګو کاست دی، یا زمونږ بره چې دی دا ګوپلم دی، بره دیر کې هم ډېر دي، په دې ټولو باندې به خبرې کوو، په یونیورسټۍ به هم خبرې کوو، انشاءالله په موټر وې به هم خبرې کوو انشاءالله تعالی. زموږ سپاسنامه غزا سره ویوړه هغه په هغه باندې کور کوي چې کم کارونه دي کولی شي انشاءالله. یو هوا جنګوري چې تاسو وایي چې دا مې منظور کړو، دا مې منظور کړو. نو هایډرو پاور پروجیکټ حواله تاسو خبرو کړو، الحمدلله کمپلیټ شوی دی، جنریشن سٹارټ کړی دی، او نن چې کوم سی ام سی برازیل د هغې د اوپ دغه افتتاح ده، د کوم د کار د رسېدو افتتاح ده. د هغې نه علاوه دا یو غټه منصوبه ده، د دې نه به صوبې ته ډېر ښه پیداوار میلاویږي، او زموږ ډسټرکټ ته به د دې تقریبا سالانه 36 کروڑ روپۍ آمدن میلاویږي د رایلټي او مد کې، او که دا رایلټي چېرته 10% نه 15% ته لاړه، نن زموږ مطالبه هم دا ده چې دا رایلټي د 10 نه 15% ته لاړ شي، نو د هغې د آمدن کومه رایلټي ده هغه به ضلع ته تقریبا بیا 50 یا 55 کروڑ روپۍ میلاویږي.